تاسې به په ډیری ځایونو کې د علماو نه دغه شان جمعي بیانونو کې وعظونو کې نصیحتونو کې به دا یو واقعه اورېدلي چې یو بوډۍ وه نبي کریم صلی الله علیه وسلم به چې کله په لاره باندې تېرېدلو نو هغه بوډۍ به نبي کریم صلی الله علیه وسلم باندې ګند ورغورځاوه دغه شان وخت به تېرېدلو یو وخت داسې راغی چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم په لاره باندې تیر شو خو دغه کور نه ګند راونه غورځېدلو نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم بیا پوښتنه وکړه له صحابهونه چې نن خو داسې مخکې خو به داسې هر وخت کار کېدلو چې ګند راباندې راغورځېدلو نن هغه ګند راونه غورځېدلو نو صحابه ورته عرض وکړه یا رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کومې زنانه به ګند راغورځو هغه مریضه ده مریضه شوې ده نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابه ځان سره کړل او لاړ د هغې پوښتنې ته نو زنانه چې کله هغه دروازې خلک یې اوږده واقعه بیانوي بهرحال نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله عیادت ته ورورسېده او عیادت یې وکړ نو هغه زنانه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د اخلاقو نه متاثره شوله او ایمان یې قبول کړ دا واقع به تاسې ډېر ځایونو کې د علماو نه اورېدلي خو حال دا ده چې دې واقعې هېڅ قسمه ثبوت نشته ده دا واقعه په هېڅ روایت کې ثابت نه ده او نور هم داسې ډېرې خبرې شته ده ډېر داسې واقعات شته ده ډېر داسې خبرې دي چې هغې نسبت نبي کریم صلی الله علیه وسلم طرف ته کېږي چې دا سنت دي یا دا واقعات دا داسې پېښه شوې وه خو حال دا ده چې د هغې هېڅ قسمه ثبوت موجود نه وي نو پخپله خو تاسو چې کله دا خبره واورئ پخپله هم پې عمل وکئ لکه پخپله هم بیا دې بیانولو نه اجتناب وکئ او ځان ورنه وساتئ ډډه ورنه وکئ دغه شانتې بل کوم کس چې وګورئ هغه دغه خبره دغه شانتې بیانوي نو هغه ته هم دغه تلقین وکړي هغه هم په دې خبر باندې پوه کړي چې دغه روایت دغه خبره هغې ته چې سنت وایي نو ورته ووایي چې دا سنت نه دي که هغه یو خبره داسې بیانوي چې هغه منګړتی او هغې ثبوت نه وي هغې کوم روایت موجود نه وي نو بیا وایي چې سړی هغه په دې خبر باندې پوهېږي چې دغه روایت دا کومه واقعه چې تاسې بیانوئ دې هېڅ قسمه ثبوت نشته دغه روایت موجود نه ده